ځکه اشرف علي تنویر رحمت الله علیه لیکلي شپېتو کال نه چې څوک وړي په ده پسې مونځ مکروه دی څه دی مونځ پسې مکروه دی خیر د هغه رایه د دې سره زمونږ اتفاق نشته زمونږ د علماو هغه وایي د شپېتو کال نه پس انسان په ځان نه پوهېږي اودس یې هم پته نه لګي څنګه دی کمزوری شي که نه داسې دا خبره نه وه کمزوری شي انسان حضرت تنویر رحمت الله علیه په علماء دیوبند کې هغه ته حکیم الامت ویلی شي او د هغه ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د هغه ذاتي آرا دي دا خپله رایه ده نو په مونږ باندې هغه څیزه هغه لازمي او ضروري نه که څوک سره اتفاق کوي ټیک ده هغه ضروري نه چې هر عالمي دا خپل یو ذاتي رایه لکه د مفتي ظهرالي خان صاحب رایه دا وه چې سټرابري خوړل دا حرام دي څه سټرابري خوړل هغه سره باقاعده ښه مضبوط دلایلو په دې باندې او ته به یې کنوینس کولې په دې باندې دا حرام دی وایي دا د جهنمیانو خوراک دی سټرابري صحیح ده زقم چې کوم زقوم چې الله قرآن کې ذکر کوي هغه دا شی دی باقاعده هغه په لغتو کې دونه مهارت دا څیز د ثابت کړو دا د خپل یو رایه وه صحیح ده یا هغه د اسلامي بینکارۍ خلاف دی بالکل دا د خپل یو رایه ده بس ټیک ده هغه وایي یا په ختم باندې هغه د هغه رایه دا ده چې یو عالم یو حافظ قرآن تعالی په رمضان کې ختم وکړو نو کم از کم چې 1 لاک 2 لاک روپیا ولې ته ورکړې کمې نه دغه حدیث مبارکونه ثابتول به ابن ماجه کې روایت ته صحیح حدیث په بخاری کې روایت په دې باندې هغه 30 که 35 غړي بيزي هغه صحابي اغسته په دم باندې قرآن یو سړی دم کړو بخاری او ابن ماجه کې روایت ده 30 35 غړو ته دا غي حساب لګوي ست راځي قرآن پیسې اغسته هغه صحابه غوسه شو وته خست علی کتاب الله اجرا و اتاد الله او کتاب پیسې واغسته دا ریس چلو یو سړی دم کړو کنه ناغوی حتی قدم المدینه و مدینه ته لاړ شو کنه بیا به خبرې کو نبی رسول الله لراغ یا رسول الله خذ علی کتاب الله اجرا یا رسول الله دا الله په کتاب باندې سړی دم کړو او پیسې اجرت په واغس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان حق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله اجعلوا لي سهما ټول بهترین پیسې داري ته په کتاب الله باندې والي وي مالم پکې لګي سره کې نبی رسول الله صرف دونه و چې جمهور علماء کرام د رائے خلاف چلی نو څوک دغه سره اتفاق کوي بالکل درست ده نقصان نه دی زموږ د والد صاحب د دنیا دا خپل ذاتی آرا وي ډېرې مسلې دا چې زموږ سره اتفاق نه کوم پای دا سیده هر انسان د هر عالم او چې هغه عالمي ته څونه په قرآن او په سنت پوهېږي ستا خپله رایه ده داسې نه ده صحیح ده داسې کېږي ښه انسان له پکار چې دا د انساني آراو به دی خیال ساتي د بل انسان چې کومه رایه ده که نه د هغې به څه ساتي خیال به ساتي دا مونږ ته دین ښایي دا مونږ ته قرآن ښایي سنت راته دا لکه اوس دا الیکشن تېر شو که نه دې نه مخکې مې ځکه دا خبرې نه کولې تاسو به وایئ چې چا دغه کوي که طرفداري کوي انسان به د بل د رایې څه کوي د هغې به خیال ساتي اصل کې دا رایې یو کېدی نه شي د کائنات په کائنات کې د انسانانو ځکه الله جل شانو دا ټول چې دلته خلک ناست وي دوی ذهنونه د یو بل نه مختلف پیدا کړي څنګه چې دا فنګر پرنټس دي که نه دا مختلف دي د هر انسان دغه شان د انسان دا دماغ څه دي ډي ان اے مختلف وي که نه دغه شان د دماغ هم مختلف دي نو چې دماغ مختلف ته سوچونه مختلف نه راځي د هر انسان خپله رایې صحیح رایې نه د هر انسان د رایې د هغې به قدر کوي صحیح ده او خصوصا مولانا طارق جمیل صاحب او یا دا نور علماء کرام دي که چېرته د عمران خان باره کې څه ووي چې زمونږ د هغه سره ملګرتیا ده نو چاته هم حق نه دی حاصل چې د هغه خلاف خبره وکړي ولې زه وایم د علماء دیوبند دا ټول علماء دیوبند دي جمعیت سره که جمعیت علماء هند دی که جمعیت علماء پاکستان دی او دې سره چې څومره علماء کرامو تعلق دی او هغه ځان ته دیوبندیان وایي هغې نسبت کوي د هغې طریقې کار دا چې د بل عالم نه څه د هغه د رایې خیال وساتي زه تاسو ته یو خبره وکړم څنګه چې دلته حالات دي په پاکستان کې نن او یا کاله مخکې په هندوستان پاکستان دواړو کې د علماء دیوبند طریقه څه وپایي مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه هغه د مدني صاحب خلاف و بالکل مدني صاحب د هغې خلاف د مدني صاحب رایه بله وه د تنویر صاحب رایه هغه وه چې کومه د قائد اعظم رایه وه او تقریبا په هغې کې ورسره ابوالکلام آزاد و صحیح ده اوس دا ټول علماء دیوبند دي چېرته مدني دا نه دي ویلي چې تنویر څه دی دا ګمراه دی دا غلط سړی دی حالانکه په هغه زمانه کې چې په دې ورځو کې عمران خان ته خلک د یهودیانو ایجنټ وایي په هغه زمانه کې قائد اعظم د څه وي د یهودیانو ایجنټ دی ودوي اوس ته څوک وایي چې قائد اعظم د یهودیانو ایجنټ دی که نه دی 50 کاله پس چې کوم نسل راځي هغه دا خبره نشي کولی
خدا او کتاب داسې وایي چې علما کرام دغه باره کې سوي علما دي خپل منځ کې سوي وي به دا سیاسي فتوی د دې حیثیت نه په شریعت کې څه فتوی سیاسي فتوا هیڅ شرعي حیثیت نشته خا آیات ساتي ځان سره علما کرام که هم سره په خپل منځ کې اختلاف کوي یو د آداب او د اصول تحت پکې انسان بل عالم یو رائے د بصیبه تنویر رحمت الله علیه د قائد اعظم سره او ټول علما دیوبند بل طرف ته آیا سوق په نن دور کې راپاس د دی و چې تنویر غلطه کوله ملک آزاد کړه غلطه او غټی کو څوک ویلې شي هغه ټول علما دیوبند بل طرف ته دا یو دیوبندې جدا شو او بلکې لاندې خلق څخه خلق چې هغه راپاس د وی چې قائد اعظم د يهوديانو ایجنټ ته او د سره تنویر دام يهودي ایجنټ ته مدني صاحب څو فرمایل دا زموږ طریقې کار نه دین اسلام موږ ته دین دا خبره نه خي موږ ته دین دا خبره خي هر انسان د رائے موږ سکه قدر وکړو دا هر چا خپل رائے دا مانم چې چاته پوس کړي چا وټ ورکو نو ما وته دا ویل چې ته خپل پويږي ماته ضرورت نشته ستاره دماغ فیصله ز څنګه وکم الله دا حق تعالی درکړي ته به خپل رائے به ته پیش کړي مال نه راکړي ستا رائے به زه پیش کوم تاسو نه غلطه خبره ده صحیح ده چا مانه تاسو کړي ما په دې پریږي ستا رائے ده بس ته پیش کړي چې څوک د ټیخ کاری و صحیح ده دا څه وکړه ها صحیح زما خپل رائے ده زه خپل وټ نه اچو صحیح ده پاتې شو دا خبره چې کوم مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه کدا ویل چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې دا یو امانت ته او شهادت ته او ضمانت ته او وکالت ته پلان کې دا ټول خبره دین اسلام د فقه خلاف دي د امانت تبارج کم شرایط کې هغه بوټ کې نشته یو د شهادت تبارج کم شرایط کې هغه بوټ کې نشته د ضمانت تبارج کم شرایط کې هغه بوټ کې نشته د وکالت تبارج کم شرایط کې هغه بوټ کې نشته د ته د نمونه څنګه ور صحیح ده زه تاسو له مثال درکم په شریعت کې دي شریعت کې چې کم سړی حرام خوري د گواہی شهادت نه قبليږي او چې وډ لته شهادت نوم ورکو د حرام خور وډ قبلې کنه قبلې او ته قبلې شریعت وای نه قبليږي او ته قبلې د شریعت سره خپل منځ کې څه تعلق شته سره تعلق نشته خپل منځ اسی مثال دا وای شریعت دا وای چې د اجړه د هغه سړی گواہی نه قبلي کم سړی چې کوترې ساتي د گواہی نه قبلي کم سړی چې په ولاړه خوراک کې د گواہی نه قبلي دا ټولي وي او کم سړی چې په ولاړه خوراک کې او کم سړی کوترې لوبي بانګيان مړزان دا سيزونه لوبي ته دا هغه گواہی او اوت قبلې کنه قبلې نو د شریعت سره څه تعلق دا مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خپل اورای او ټیک و بس هغه استدلال کړو د زینا چې دا یو یره امانت ته شهادت ته پلان کې اوس دا مطلب نه چې یو انسان راي د ټول امت تپارش دا مطلب نه صحیح ده نو چا د دې رائے خلاف کو چې دا اوت ور کول دا ضروری دي هغه انداز مو چې دا گمراه دي صحیح ده وایي په دې دا خبر نه دا ډیر راس پړدو نه دي سره متاز پوهه کړل دا یو بل رائے خیال ساتي ښا چا به یو رائے دي چا بل رائے دا انساني مزاجونه دی یو بل نه مختلف دي رائے به خامخا الله جل شانو چې ته اول مکلف جوړ کړی د انفرادیت شي ځان د ټیک کولو دا غي نه پس بیا د جهان د سټ کولو د دې څه ګرځولې مکلف نه کته په خپل ټیک نه او دا خبره کې د تفضل کې خیال لري او کته په خپل ټیک نه طالب یا مخ کې مهنت پکار دي څه پکار دي مهنت پکار دي اوس چې ستا د وس نه بار یو سړی غلط کار کوي ته مکلف نه دی ته چې د کم سیز مکلف یو مثال لرکم تاسو زموږ شریعت دا وایي چې کله به مونږ کې ولاړې دستر کې باندې پټه ځکه سترګو نبی رسول الله فرمایل د هر اندام خپل سجده سترګو سجده دار ایتبا سجدي زیاته ګوري صحیح امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه یو مرید راغی یو عالم وجو ما بیګه خوب لیدل وایسا وای الله جنت کې حور راکړې پستر ګړند ده امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه او فرمایل وای چرته مونږ دکړې نوافل دکړې سترګې دې پکې پټې کړې ناغوتی چې سترګې نه پټوم بیا خشوع او توجه خرابېږي نو امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه او ډېر زبردست خبره هغه وی مونږ د سنت مکلف یو مونږ د خشوع مکلف نه یو دا زړه دا زموږ په سکه نه ده زموږ په طاقت کې نه دا کنټرول کو خشوع زموږ په کنټرول کې نه ده خیال دې او سترګې کولاول دا زموږ په کنټرول کې نه کم یو څه چې ته مکلف یې هغه کار کو چې کم تکلیف پتا باندې الله جل شانه نه درچولې هغه کار نه ته بری ښا صحیح ده